السلام او چې تاسو کوم سلام په ما باندې ویلې دی جواب درته زه درکوم. دیو جن یو روایت کې دا راغلی چې د امت مسلمه روزانه اعمال په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پیش کیږي. بل روایت کې راغلی چې نه پیر او جمعرات باندې پیش کیږي. بل روایت کې راغلی چې نه په جمعې ورځ باندې پیش کیږي. چې هر یو ورځ راواله چې ستادي عمل نامې کې درود وی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې وړاندې کیږي نه د تا د لپاره قابل فخر سرمایه ده. او بل روایت کې راغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی عند قبری، کم سړی چې زما قبر مبارک ته راشي اور الته کې سلام ووایي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ورته په خپله باندې جواب ورکوم. فسمعته، هغه درود سلام زه په خپله باندې واورم. ومن صلى علی نائیا، اور چې کوم سړی لرې نه ووایي مدینې منورې ته هغه نه دی راغلی، فابلغته، هغه چې کوم درود ده ووایي هغه ماته فرشتې رسوي. اوس تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې زمونږه د درود شریف ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې رحمت لګل موږ د پر څومره قابل فخر سرمایه ده، څومره لوی سرمایه ده. او بیا علماء د لیکلي چې کم سړی درود وایي دی به د هر قسم مشکلاتو نه الله پاک محفوظ ساتي. کم سړی درود شریف ډېر وي هغه به د زړه منور وي. کم سړی درود شریف ډېر وي هغې به ژبه کې خواږلت وي، چا باندې به خبرې بوج نه جوړیږي. کم سړی درود ډېر وایي اب بیماریږي نه، اور که اندرونی سے بیماری الله پاک به هغه بیماری ختمه کړي. داسې ګڼ شعر هغه فضایل یې لیکلي دي اور د دې کم فواید یې هغې ذکر کړي دي. اور یو بل روایت الترغیب و ترهیب نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو من صلی علی واحدة صلی الله علیه 10 صلوات، وایي کم سړی چې ما باندې یو ځل سلامتیا راولیږي الله رب العزت هغه باندې 10 رحمتونه رالیږي. او بیا فرمایلو من صلی علی 10، چې ما باندې کم یو سړی 10 ځلې درود شریف ووایي صلی الله علیه 100، الله رب العزت باندې 100 رحمتونه راولیږي. دې روایت کې ورسره دا هم ذکر دی چې 10 ځلې ما باندې رحمت راولیږي، دې باندې به 100 ځلې الله رب العزت رحمت راولیږي. اوس تاسو دین اندازه ولګئ څومره مختصر عمل دی. یو سړی صلی الله علیه و آله وسلم ووایي الله طرف نه 10 رحمتونه دې ته متوجهېږي. اور که دا بیا 10 ځلې ووایي نو بیا به ورته 100 رحمتونه د الله طرف نه متوجه کېږي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایلو چې کوم سړی 10 ځلې درود ووایي او دې ته خو به 10 رحمتونه الله طرف نه متوجه شي. او بیا لیکي حدیث کې راغلي کتب بین عینیه، وی الله رب العزت په بدی تندی باندې د 2 سترګو منځ کې ولیکي 2 پروانې به ورته ورکي براءة من النار، دا سړی د اور نه هم خلاص شو، براءة من النفاق، اور د نفاق نه ورته برات حاصل شي. دا ترغیب و ترهیب روایت کې راغلي. او بیا ور سره مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ورځ باندې به الله رب العزت دې سړي ته ټکانه ورکړي د شهداو په صف کې، دا به شهداو صف کې ورپسي. او بل روایت کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په ما باندې ډېر زیات درود رالیږي قیامت ورځ به دې دپاره زه شفیع ګرځېږم، زه به د دې شفاعت کوم، دا به د جنت شفاعت به زه کوم. اوس تاسو خپل ګریوان کې په خپله باندې سوچ وکړئ لږ عمل دی څومره ثمرات دي څومره فواید دي. یو کتاب دی علامه سخاوي رحمت الله علیه لیکلی دی القول البدیع، کتاب نوم دی او پورا نوم دی القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع. خو عام طور باندې چې دا کتاب څوک ذکر کوي نه هغه وایي چې قول بدیع دا لیکلی دی یا القول البدیع وایي. اور دا علامه سخاوي رحمت الله علیه دی کې دا کار کړی چې د درود شریف په باره کې څومره روایتونه هغې راغونډ کړي، د درود شریف په باره کې څومره فضایل دي هغې راغونډ کړي. بیا آخر کې د درود شریف په باره کې چې کوم عجیبه عجیبه واقعات دي هغې هم نقل کړي دي چې دې واقعاتو څه اثرات دي. یو سړی درود شریف ډېر وایي هغه ته به څه میلویږي. مونږ عام طور باندې دا چې کوم عوام الناس دا دي واقعاتو ته ډېر خوشحالېږي. زما خیال دا دی چې کم عمل باندې قرآن کې آیات راشي او صحیح احادیث راشي فضایلو کې هغې کې د واقعات ذکر کول ضرورت بیا پاتې نه شو. خو بیا هم چونکې عوام الناس کې دا یو تړپ وي چې زه یو داسې
واقعا د دې په باری کې وینه هغه خبره سمجھ کې ډېر اسانتیا سره راشي اور بیا جذبه جوړ شي هغه عمل هم کوي. نو فضائل درود شریف کې شیخ زکریا رحمت الله علیه اور القول البدیع کې علامہ سخاوی رحمت الله علیه اور زاد السعید کې حضرت تنویر رحمت الله علیه په دې کتابونو اخر کې د درود شریف مبارک کې څه واقعات نقل کړي دي. هغه نه څه چې د واقعات درته عرض کوم. علامہ سخاوی رحمت الله علیه فرمایي چې زمونږ محلي کې یو ملګری او هغه وفات شو. وایي څه موده نه پس ما هغه خوب کې وکتلو. وایي ما ورنه تپوس وکړو چې ملګري دا راته ووایي چې الله رب العزت در سره څه معامله په قبر کې وکړه. وایي هغې راته جواب کې ویلو چې کله زه دفن کړلی شوم اور منکر نکیر دا سوال جواب والا فرشتې چې کله رالی نو ما باندې انتهایی زیات حیبت و اور قریب دا وای چې زه سوالات جواباتو کې غلط شوی وای اور انتهایی پریشان وم چې زه دې ته څه جواب ورکم. من ربک من نبیک ما دینک، دا درې سوالات د هر چا نه کېږي. وایي دې کې چې دا فرشتې